بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیانو ورونو د IMF سره اوس د موجوده حکومت چې کوم دی شهباز شریف PDM والا معاهده ورسره کوي او هغو کله پیسې کله وایي پیسې درکوو او کله وایي نه درکوو. خیر دننه به څه خبرې هغه به پرې رواني خپل دغه هغو به هم ځان کلیر کوي او پاکستان حکومت چې څه وایي هغه وله ورکوي. اوس دا دی اوس بیا بجلي ګرانه کړه نو به یې زمونږ IMF ته دا دغه دی چې به یې زمونږ پاکستاني دا کم زمونږ چې عوام دي دا کم پرایویټ خلک چې دی به یې ګوره دا دې خلکو دا پیسې میسې دې خلکو نه راځي او نه مونږ ته ستاسو سره پیسو ضرورت شته. دا پیسې که راځي دغه 17 ګریډ له واله یا 16 ګریډ له د 22 ګریډ افسرانو پورې او پیسې دقه خلک یې موشي چا والي وزیرانو والي غلاګانې خو د غلا عام خلکو غلاګانې نه دي کړي او نه د حکومت د هغو پیسې والی شي. خو زمونږ IMF ته دا دغه دی چې به یې د دې شی وکړ د عمران خان چې ورته کومه پالیسي ښودې وه چې د 17 ګریډ له واله او د 18 ګریډه د 22 ګریډه پورې به یې چې د دې د اکاونټ په کال کې 2 پیرې انویسټیګیشن کېږي چې به یې تاسو په کال کې څونه اساسه سیوا کېږي. تاسو وګورئ ټوټل اول کمیشنر د کراچۍ کمیشنر چې کوم د هغه څه چې کوم څه نیول شوي دي نو دا خو د خلکو کار دی زمونږ دا خو پرایویټ خلکو غریبانو خلکو کار خو دا نه دی نه زمونږ د میډل کلاس خلکو کار دی. میډل خلک کلاس ورته وشي وګوره ټول په وړو کې ولاړ دي څوک د بیلونو بیل څوک ادا کولی نه شي. هر چا تقریبا دې ګرمۍ کې ګوري چې هر سړی به میټر کټ کوي. نو زمونږ بیا IMF ته دا دغه دی چې به یې ګوره دې شی د سخته پالیسي ورته کېده چې به ستا د وزیر دغه به کوم او ستا د 17 ګریډ له واله او د 22 ګریډه پورې به دا کوم بیا ولاله پیسې ورکوه ځکه چې دغه خلک راځي او دغه زمونږ له بار وړي. دویم زمونږ IMF ته دا دغه دی چې به دې ګوره دې پاکستانیانو ته دا ووایي زمونږ خو په لاس نه رسي زمونږ خو دغه تاسو یې نه یې کله عمران خان راچي کله یو راچي کله بل راچي. IMF داسې خبره اوس دو سره دغه وکړي د پاکستانیانو سره دا پالیسي کېدی چې به تاسو کم یو ریټایر کېږئ او کم یو وزیر دلته وزیر اعظم راځي یا وزیر اعلی راځي یا په غټو عهدو باندې کم راځي به په دې باندې 5 سال بین ولګوي چې دا به د ملک د بار نه ځي. ته بیا ګوره چې دا څه کېږي چې اول به دلته ځان کلیر کړي خپل اساسي بخې هر څه بخې ځان به کلیر کړي نو بیا بار ملک ته ځي نو ځي به دلته به دا ناسا صحیح چې نن ریټایر شي 22 ګریډ افسر بل ورځ په امریکا کې ناسي یا په دغه کې ناسي په انګلینډ کې ناسي یا چېرته په اسټرالیا کې ناسي. تاسو ګورئ نه ټول خوشي دي. نو سختې پالیسیانې زمونږ IMF ته بیا دغه دی انشاءالله دا انټرویو به ته په انګلیش کې به ته هم کومه زمونږ IMF ته دا دغه دی چې به سختې پالیسیانې ورته کېدی د غریب عوام ته خو ګوره دی د غلاګانې خو دو نه دي کړي غلاګانې غرور دغه وزیرانو دغه د نورو خلکو 22 ګریډ او 19 ګریډ او 17 ګریډ افسرانو دغه ټول شی وباسي مونږ خو نه دی دغه په لاس کې دغه پیسې هم نه دغه په لاس کې راځي او هر سره دغه په لاس کې راځي د غریب عوام په لاس کې خو هېڅ هم نه راځي او نه د میډل کلاس پس دا کې راځي. دغه پس کلاس خلک دی دغه کوي او دغه اختیار دی د دغو دپاره بس چې د فصل خلکو دپاره پکې سخت دغه کېدی کوم چې 17 نه واله او د 22 ګریډه پورې سختې پالیسیانې ورته ګوري چې د ملک لږ وسه تاسو هم لږ سخت شي نو د ملک به لږ ټیک شي. والسلام.